الله دې خیر کړي داسې چې نن ماښام شهباز شریف یا ستا ګورنمنټ پښتونخوا ګورنمنټ دا اعلان ونه کړي چې وروره سکولونه بالکل بند دي تیل نور ګران شول یو 20% سټوډنټ چې ابا په ګاډو کې راځي آیس خرڅېږي چرس خرڅېږي نور په دې معاشري کې غیر قانوني کارونه کېږي خو په هغې باندې انتظامیه په حرکت کې نه راځي دغه شان څنګه چې په سکولونو دپاره هغه په حرکت کې راځي تا دا پارکونه بند کړی وی که تا بچت کولی نو په کار دا وه چې دا کم منسټران دي کم امپیګان دي هغو له خلک مبارکۍ راتلل په کار دی چې هغو ویلی چې وروره ما له مبارکۍ له مه راځئ دغه بچت په تا کړی و 4000 सीसी 8,000 सीसी 6,000 सीसी غټ غټ ګاډي د هغو سره په پروټوکول کې روان تا په کار دی چې دا دې دوه کړی وی خو نه دا به نه کومه خو سکول بند کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو کتونکو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې بیګا حکومت یو پیره بیا پټرول بم په دې غریب ولس باندې راغورځولی خو د دې نه مخکې که تاسو کتلی وي نو په پټرولو کې چې اضافه وشوه نو زموږ حکومت یا زموږ مشران چې کوم دي د هغوی منطق په سمجھ کې نه راځي. عجیبه غونته کې دغه هغوی جوړ کړی چې کله هم په دې ملک باندې څه وبا راشي یا داسې عالمي ستونزې راشي نو د هغې زور چې کوم دی هغه حکومت یا زموږ مشران چې دي نو هغه د سکولونو نه وباسي. ډېرې لارې دي چې په هغې باندې حکومت فایده کولی شي او هغه طرف کنټرول کړي نو ډېر څه بچت کېدی شي خو موږ په دې حساب باندې نه یو پوه چې د ټولو نه اولنی او د ټولو نه اسان ښکار چې کوم دی هغه دوی ته سکولونه ښکاري. زموږ خو هسې هم د ملک داسې حل دی چې د بچو په تعلیم باندې دغسې حملې کېږي نو پته نه لګي چې دا ملک به کوم طرف ته ځي. دا وخت زموږ سره د دې سیمې یو تعلیمي ادارې ډایرکټر او د دې علاقې سماجي شخصیت انجینر شرافت علي صاحب موجود دی. هغوی سره به دې حواله باندې خبرې اترې کوو. د څو ورځې نه دوی هم چې کوم دی نو سره په احتجاج دي چې یاره د دوی چونکې تعلق د تعلیم سره دی نو دوی ته په ښه توګه پته لګي چې یاره څومره اثر انداز کېږي. انجینر صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. څه وایي چې د ټول دغه چې جوړ دی نو څنګه چې ما وویل چې یاره زموږ حکومت ته یا زموږ مشرانو ته چې کوم دی نو اسان او اولنی هغه چې دی هغه ماشومانو سکولونه ښکاري. دې باندې تعلیم څومره متاثره کېږي یو په څومره بد او خراب اثر به پرې وځي. بسم الله الرحمن الرحیم. شاه صاحب او ستاسو او ستاسو ټیم ډېر زیات مشکور یم چې یو په اهم موضوع باندې موږ نن د عوامو ته رڼا ښیو هغو ته اپډیټ کوي. د یو قوم په ترقۍ کې د ټولو اولنی شی چې دی هغه تعلیم دی. که ستا قوم بې تعلیمه وي نو ته ترقي نشې کولی. زه به د ډېر افسوس سره وایم څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې که د ملک باندې که وبا راځي د کرونا په شکل کې نو هر څه منډایي او سلیماګانې او تیټرې او پارکونه هر څه کولاوي خو وایي سکول بند کړئ. که یخني کېږي که ګرمي کېږي نو سکول بند کړئ. اوس دا کم کرایسس چې دی دا کم 3 ورځې جمعه هفته اتوار د تېرو 15 ورځو له دوه چېرې دا سکول به تاسو بند ساتئ د فیول بچت دپاره. نو شاه صاحب زما په سکول کې 17,000 پرایویټ سکولونه دي زما په صوبه کې او 27,000 چې دي نو هغه ګورنمنټ سکولونه دي. اوس زما په تحصیل کې 100 سکولونه دي فرض کړه نو په دې 100 سکولونو کې 10 سکولونه داسې دي چې هغې ته به د بلې علاقې له یا د بل ځای له یا د 10 کیلومتر له یا د 5 کیلومتر له یو ماشوم به هغه سکول ته راځي. باقي 90% کم سکولونه چې دي نو هغې ته پیدل ماشومانه لوکل آبادي اوس په تلنګ کې چورخی کې کنډاک کې ګورتۍ کې یا په کوټه کې
یا په مانیار کې یا داسې کم سکولونه چې دي هغې ته خو لوکل یا پاړی دي یا ښه موضوع په بیرکوټ کې به یو شپږ اووه سکولونه داسې وي چې هغې ته د کوټېله د موضوعله یا د پاړیله خو یو 20% سټوډنټ چې هغه په ګاډو کې راځي بالکل باقي ټول پیدل ځي خو نه سکول بند کا دلته زه به ډېر د افسوس سره دا ووایم چې وختي مې یو ویډیو کتنو صادق عزیز صاحب او زمونږ شرمایي صاحب د پی اس ایم ای چیرمن هغه فضل حکیم صاحب سره میلاو شوي نو هغه چې دا د وفاق خبره ده نو اته دا هم پته نشته چې د 18 ترمیم له بعد دا صوبایي مسله ده او هرې صوبې خپل اعلان کړی دی یعنې سیند خپله یو خپل اعلان کړی دی پنجاب خپل بلوچستان خپل پښتونخوا خپل اعلان کړی دی دا هم پته نشته زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ دغې کورسو ته دغې چوکو ته د داسې کسانو انتخاب کړی دی یا د داسې کسانو انتخاب کوو چې هغه سیاسي نابالغی یا سیاسي ناخواندی او کله چې په داسې سیټ باندې په کی پوسټ باندې سیاسي ناخوانده تو کینې نو هغه به داسې فیصلې کوي دا کم چې د ملک سره دا کم چې د صوبې خاص کر د صوبې سره زه به د صوبې خبره کوم کم چې زموږ صوبې سره د تیرو 14 کالو روانه ده تعلیمي لحاظ باندې په هسپتالونو په لحاظ باندې یعنې ټوله تباه شوه خو نه موږ نه پوهېږو تیرو د څو کالو له په سوشل میډیا باندې او په نیشنل ټي وي باندې پرایویټ سکول خلاف یو منفي پروپاګنډه چلیږي هغه د عوامو په ذهن کې دا اچولې شوې ده یا اچولې کېږي چې دا یو مافیا ده تاسو سوچ وکئ چې کله داسې نوټیفیکیشن راشي نو ستا ټوله انتظامیه په حرکت کې راشي که سکول کولاویږي انتظامیه ورته رسېدلي خو بل طرف ته چې موږ ګورو نو آیس خرڅېږي چرس خرڅېږي نور په دې معاشري کې غیر قانوني کارونه کېږي خو په هغې باندې انتظامیه په حرکت کې نه راځي دغه شان څنګه چې په سکولونو دپاره هغه په حرکت کې راځي دا زموږ بدقسمتي ده که زه واقعي د فیول د بچت دپاره څه پالیسي جوړوم نو شاه صاحب په دې اختر کې دلته ستا په لنډاکي کې استقبالیه کیمپ لګېدلی و جوس به ورکول ټافیانې به ماشومانانو له ورکولې او موږ خوشحالېدو چې سیلانیان زیات نه زیات سوات ته راشي یا که تو د بړخیل ته په دغه ورځو کې تللی وې نو تو په 4-5 غنټو کې د تړون شادیحال خوا ته کوم پارک چې دی په دغه ځای کې نه شوې تېرېدی دونه ګاډي به هلته راتلل دغه شان د ټولو پارکونو په کار چې تا دا پارکونه بند کړی وې که تا بچت کولی نو په کار دا وه چې دا کم منسټران دي کم امپیګان دي هغو له خلک مبارکۍ له تلل په کار دی چې هغو ویلی چې وروره ما له مبارکۍ له مه راځئ دغه بچت به تا کړی و یا ستا چې څونه منسټران دي وفاقي دي که صوبایي دي د هغو سره دا 15 کم 4,000 سی سی 8,000 سی سی 6,000 سی سی غټ ګاډي د هغو سره په پروټوکول کې روان تا په کار چې دا دې دوه کړی وې خو نه دا به نه کومه خو سکول بند کړه انجینر صاحب بیګا چې کوم دی یو بل بم پرې عوام باندې راوغورځو پټرول چې کوم دی هغه به اوس تا ته په 1000 روپۍ کې تقریبا 2 لیټره یا څه دپاسه لږ غوندې 2 لیټره میلاوېږي چونکې زموږ تعلق د تحصیل بریکوټ سره دی زه کوټې سره تعلق ساتم نو لکه تو بریکوټ ته په 2 لیټره به تو بریکوټ ته څه لاړ شي راشي نو مخکې تاسو څه ګورئ چې د چونکې ستاسو تعلق د تعلیمي ادارې سره هم دی خو ستاسو په دې سماجي کارونو کې هم حصه اخلئ سیاست کې هم حصه اخلئ نو څه ګورئ چې یاره مخکې فیوچر به څه جوړېږي الله دې خیر کړي داسې چې نن ماښام شهباز شریف یا ستا
ګورنمنت پښتونخوا ګورنمنت دا اعلان ونه کړي چې روډ سکولونه بالکل بند دي تیل نور ګران شول ما ته خو دا خطر اوس محسوسېږي بالکل چې په 50 روپۍ باندې 3 ورځې بند نو په 140 باندې کېدای شي مکمل بند نه کړي نو داسې کار دی چې ما تاسو ته اول وویل چې زوم سره د خپل ملک د پالیسیانو اختیار نشته نه زرداری صاحب د ایران سره معاهده کړې وه او ایران خپل د ګیس او د تیلو لاین پایپ لاین هغه 0 پوینټ ته یعنې بارډر ته بالکل را رسولی دی خو زه د چادر له هغه تیل نشم هغه وال نشم کولاولی نه که هغه تیل ته میلاو شي او هغوی راکوي خو اونګه یې نه اخلو ما ته به 30-40 روپۍ لیټر پاکستان ته به دلته میلاویږي نو چې هغوی په 200 هم خرڅ کړي نو خو د نیم په نیمه له زیاتې به پیسې وګټي او عوام ته به سره ریلیف راشي زما او ستا اختیار خو نشته که نه زما او ستا د پالیسیانو اختیار چې دی دا بل چا سره دی دا به زه ډېر د افسوس سره دا خبره وکړم چې اونګه لا اوسه پورې غلام یې اونګه آزاد شي انجینر صاحب ستاسو د خبرو نه یو خبره ذهن ته راغله تاسو وویل چې یاره تعلیم ډېر زیات ضروري دی او بیا دا خبره کوئ چې یاره سیاسي ناخوانده چې دی هغه زموږ مشران دي نو دا د دې تعلیم نه سلسله که داسې روانه وه نو دا خو نور ناخوانده طرف ته موږ روان یو نور چې کوم ګورمنټ جوړېږي یا مشران راځي هغه خو به بیا نه جي داسې نه دی ګوره یو تعلیم یافته یو سیاسي ناخواندی داسې کسان هم شته چې هغو سکول نه دی لیدلی خو هغو لیډینګ کړی دی ملکونه یې ازاد کړي دي ملکونو له نظام ورکړی دی دا ځان یو شی دی او هغه چې دی نو زه وایم چې په موجوده وخت کې زما په نظر کې چې صرف او صرف یو زرداري داسې کس پاتې دی چې هغه سیاسي خوانده دی هغه په سیاست پوهېږي یا نور داسې کسان چې د هغو په خاندان کې مطلب د ور نیکله د نیکله په سیاست کې پاتې شوي د هغه ماشوم هم چې دی نو هغه سیاسي دی ملولي په شان به زه تاسو ته ووایم چې د ور نیکله والا او د وسه پورې هغو په کورنۍ کې په اینه کې سیاست هغه ګلی شوی دی او هغو ته د حالاتو اندازه لګي چې مخکې د به څه کېږي او اوس به څه کېږي یعنې تاسو سوچ وکئ چې کمې خبرې د نن له 50 کاله مخکې خان عبدالغفار خان چې کمې کړي وي هغه 100% ټیک ثابتې نه شوې بالکل ډېره زیاته مننه انجینر صاحب د وخت راکولو او په دې اهم موضوع باندې خبرو کولو یقینا چې زمونږ کتونکو ته هم دا احساس شوی او په دې خبره پوهه پکار ده دا یوازې د دې خلکو ذمهواري نه ده چې دوی د دې خلاف اواز چوتئ که زمونږ ماشومان په هفته کې د سکول نه 3 ورځې چوټي کوي پرایویټ ادارې خبره کوم نو هم په دوی باندې څه اثر نه پرېوځي په دغه پرایویټ ادارو باندې ځکه چې موږ فیس پوره ورکوو د هغوی هم بیا دغسې که ګاډي کې زما ماشوم ځي نو هغه هم زمانه پیسې پوره اخلي هغې وجه دا ده چې هغه ستا سره تړلی شوی دی هغه استادان دا په هفته کې 3 ورځې بل سکول نشي جاین کولی یا بل څه کار نشي روانولی هغه هم تا ته ناست دي خو په دې ځای کې زویم ذمهواري جوړېږي د هغه خلکو زموږ د ټولو په شریکه باندې چې موږ د دې خلاف اواز اوچت کړو چې بهی تو د تیلو بچت کې نو څنګه چې انجینر صاحب وویل چې یاره داسې هغې نه یو پراپر طریقه جوړول غواړي څنګه چې دوی یو ملک مثال ورکړو چې هلته کې یو پراپر طریقه جوړه شوه د هغې سره د پټرولو تا ته واضح ښکاري چې بچت کېږي دا کم طریقه کار چې زموږ حکومت چلی په دې کې ما ته بالکل نه ښکاري چې دې کې د پټرول څه بچت کېږي ځکه چې دې کې زما د کور خواته داسې ګورنمنټ سکول دی پای کې ټول د داسې لوکل واړه راځي دلته کې سبق وایي تا 3 ورځې سکول بند کړو دغه لوکل واړه په ګاډو کې نه راځي هغه دلته کې لوکل سبق وایي نو د دې بچت ډېرې زیاتې طریقې دي تاسو په هغې باندې بچت کولی شئ شاه صاحب څه خبره کوم اوس دا کلسټر کوم چې حالونه بورډ چې کوم پالیسي اختیار کړې ده نو تو ګوره چې هغې 10-10 11-11 کیلومیټر 12-12 کیلومیټر یې ولا مختلف مطلب ستا د سکول ماشومانان یې 3 ځایه تقسیم کړي دي د دې موږ حمایت کوو په حیثیت د پرایویټ سیکټر زه د دې حمایت کوم خو دا
مطلب یې ته صرف 2 کسان یو سنټر ته لېږي، یو کس یا 15 کسان بل سنټر ته لېږي او 30 کسان بل سنټر ته لېږي او لرې لېږي. بیا هغه خو پیدل نشي تللی، هغه په ګاډو کې ځي. خو دا کومه پالیسي چې ده نو زما په خیال دا په ریکارډ باندې به وي چې د دې سره به د ګورنمنټ سکولونو ریزلټ سږ کال ښایي. وایي څنګه؟ نو یو ماشوم د پرایویټ سیکټر کېنول دی یا کېنولی دی، بیا پسې 3-4 د ګورنمنټ کېنولي دي، بیا داسې که نه. نو سږ کال به د ګورنمنټ ریزلټ به وي په نسبت د نورو له انشاءالله تاسو به وینئ. انجینر صاحب تاسو ماته په خپلو خبرو کې فیګرز ووایئ د دې صوبه کې پرایویټ ادارې څونه دي او ګورنمنټ څونه دي؟ تقریبا 17,000 چې دي PSRA سره چې کم رجسټر دي 17,000 صحیح، او هغه پرایویټ دي او 27,000 تقریبا 27,500 که دي سي دا د هایر ایجوکیشن او سیکنډري ایلیمنټري سره چې دي هغه زموږ وګورو نو په دې کې 27,000 او 17,000 ورسره پرایویټ ادارې او په دې کې داسې پرایویټ ادارې هم دي چې په هغې کې تعداد چې کم دی نو هغه په زرګونو دی. که فرض که دا پرایویټ ادارې نه وي او د دې 17,000 سکولونو دا بوج چې کم دی ماته نه ښکاري چې دا چې زموږ د حکومت برداشت کړي یا شاه صاحبو ګورنمنټ سکولونه چې دي که نه اکثریت زه به ووایم چې 95% هغه لوکل دي او پیدل خلک دي. هم چې په منګوره کې کالجونه دي هلته صرف په ګاډو کې دي. بالکل. نو زه هم چې د ګورنمنټ سکولونه خو هسې هم په هغه 22 دسمبر بند شوي ول او د اوسه پورې بند را روانه هغه جداران خو سره سبق نه دی ویلی. بالکل. نو هغه خو سره نه بندول پکار بلکې یو سکول نه دی بندول پکار. بس وایي تندر چې راتاویږي نو څنګه وایي په غریب په سر راتاویږي. انجینر صاحب ډېره زیاته مننه چونکې دا خبرې ډېرې زیاتې دي خو زموږ سوشل میډیا پروګرام ټایم کمی خو یقینا چې تاسو به په دې خبرو سوچ موږ وایو که نه توړه سوچ یې توړه نه بہت سوچیے پورا سوچ یې موږ له په دې باندې سوچ پکار دی چې یاره په تعلیم باندې اثر پرېوځي دا زموږ په ټوله معاشره باندې اثر پرېوځي په ماشومانو په تعلیم چې کوم دی دا پرایورټي پکار ده او نمبر 1 پرایورټي پکار ده. ډېره زیاته مننه.